پاکستان په ډیرو غټ ښارو کې د کاروبار دی، ژوند دی او ډیر زیات تعلیم یې کړی دی. نو راسئ د ده سره خبرې کوو. تاسو ته سلامونه وایو. وعلیکم سلام. ستاسو نوم څه دی؟ ما نوم عبدالهادي. کلی، علاقه، وطن؟ خدو خانزي. خدو خانزي د مځکې پر سر په کومه علاقه کې دی؟ د خاص خدو خانزي. کوټه د پښندې کوم ځای؟ یار کوټه ده زما ده. ته دا راوښیه چې خدو خانزي زما ده او اوس هم په کوټه کې. دا راته ووایه چې ژوند دې څنګه دی؟ ژوند څه کار ژوند برابر دی. زه ځم کمپنۍ کې لګیا یم. ښه. دا چین د دوا ګولۍ مارکر کمپنۍ دی، په دا کې لګیا یم. تر اوس خو لا کوچ کوچونه به ځواني راښیي، ځواني هم نه منم. ځکه ځم راځم چې د ډریورانو سره ټکټ لا نه کوم. چې د یو انسان په کاغذانو کې مسله یې کاغذان یې ناودی، د هغه حل څه شته؟ د هغه حال شلومي اوبه پرتې شوي، هغه به علاج کوي. د انسانان شته چې هغه وایي ما واده کړی دی خو د کوچنیانو مور نه لرم، د هغه په باره کې څه وایي؟ د هغه په باره کې به نو واده کوم چې څه وایم. نو نور تا تعلیم چیرې کړی؟ لندن، امریکا؟ ما کوټه کې تعلیم کړی دی. څو جماعته دي ویلي؟ ما 12 جماعته ویلي. نو نسوار څو قسمه نسوار کوي؟ سوار تورم کوم، شنه په کاغذ کوم، سر دې خلاص. چې نسوار نه بیا سګریټ کوم. دا راته د پاکستان په سیاست کې څه وایي؟ پاکستان سیاست ډېر خوندور روان دی، ډېر ښه روان. ته د کومې پارټۍ یې؟ زه د جروب د پارټۍ. دا راته ووایه چې په فیصل آباد کې یا په لاهور یا په ملتان کې کومه پارټۍ هلته زوروره ده؟ هلته چې ده بیا پیپلز پارټۍ. هغه ته دې کله ووټ کړی دی؟ یا نه ورکوم هغه ته. وجه؟ بس نو چې ورکوم یې جروب ته ورکوم چې تر مرګه پورې. دا چې دا زموږ پارټۍ ده. جروب زموږ مشر دی، ښه خوش اخلاقه سړی دی، ښه خوندور سړی دی، سر یې خلاص. نو دا چې دی دا زموږ مشر دی، بس دې پسې به پسې دا نوي ځوانانو ته کوم پیغام ورکوي؟ نوي ځوانان دا پیغام نه وي چې بس لګیا یي. لګیا خو دې په چش لګیا شي. بس تعلیمونه دې وکړي، کالج وایي، یونیورسټۍ دې وایي، سکول دې وایي. دا نوي ځوانان چې دي، دا نوی نسل دا چې دي، دا به ګرده مشغوله وي په خپلو سبقانو، په خپلو تعلیمونو. سردار بشیر په حواله کې یو خبر راته وکړې. سردار بشیر وکړه خو خالي لاډو سپیمان. لاډو سپیمه څه مطلب؟ بس کله په یوه لاډو وي، کله په سپیمه. بیا بشیر چې دی، بشیر پر پنجاب څنګه ګرځي، خو حالا کې یو کار. چټو خویه کوم ځای دی خوږېږي؟ چټو خویه مو نه مې وځي. ستا د ژوند آخري خواهش څه شته؟ زما د ژوند آخري خواهش دی واده وکړم بیا چې کوم. نور خواهش نشته. نه چې اول وراج وکړي یا اول نه کوم، اول چې دی اول واده کوم بیا بچ کوم. اذان جل جلاله